نبی علیہ السلام فرمایل چې خلق اویني چې جمعات کی دنیاوی خبرې کوي فلا تجالسوهم د دې خلق سره مکې نه د دې خلق سره مکې نه فلیس لله فیهم حاجت الله وی د دې خلق را سره اس حاجت نشته دا می اس ندی اس پروا پې نه کوم په دې خلق مکې نه د دوی سره جمعاتونو کې ناستي او دنیاوی خبرې کوي الله وی نشته ماته د دې خلق حاجت د دې سره مکې نه په جمعات کې دنیاوی خبرې کوي او ناستي مکې نه د دوی سره د دواړو جهانو سردار فرمایي فلا تجالسوهم د دې خواله مه ورځئ د دې خواله مه ورځئ چې مسجد کې ناستي دنیاوی خبرې کوي موږ به مسجد کې لګیا یو ګپ شپ یو به بل ته انګته ورچي بل به بل ته انګته ورچي په مانځه کې به غوبل شور وي په مانځه کې به چغې سور وي ته خبرې ته چې را دنده کېدې خو ته خبر نه کنه تا د مسجد آداب نه دي زده کړي کنه نو ته چې جمعات ته را دنده کېږي او داسې په سوچ باندې خیخ په مخ کې بیا ګسه او بیا دعا وغواړي چې یا الله د رحمت دروازې را باندې کولاو کې او بیا 2 رکعاته د مسجد احترام منځ دی ته هغه وکې بیا کېني بیا به ته د مسجد بې ادبي وکې چې تا ډومبې 2 رکعاته تحیت المسجد کړی ته به بیا څنګه د مسجد بې ادبي وکې خبر نه دی خبر نه دی او چې کله د یو منځ وکړو د بل منځ په انتظار کې ناست یا لاړې او منځ ته لا ټیم شته نو دی ناست ای به وایي زه د منځ انتظار کوم حدیث مبارک کې راځي چې د منځ په انتظار کې دی ناست دی د څو پورې چې لا جمع ولاړه نه ده هغې پورې دله الله د مانځه مره اجر ورکوي د مانځه مره اجر ته مسجد نه خبرې لږ د مسجد د آدابو نه ځان خبر کړو لږ د مسجد د آدابو نه ځان خبر کړو او چې کله د مسجد نه وځې نو چپ خپه به مخکې کې او ښی خپه به وروسته کې چپ خپه به ړومبې بار کې او دعا به وکې اللهم انی اسألک من فضلک الله وستا د فضل ټیم راغی یا الله زه ستا نه سوال کوم ستا د فضل چې هغه رزق دی یا الله مال اوس پراخ رزق راکړي ته ګوره چې الله دې رزق څنګه پراخ کړي چې جمعات ته راځې و الله د رحمتونو دروازې را باندې کولو کې بار ته چې وځي اللهم انی اسألک من فضلک الله د حلال رزق دروازې را باندې کولو کې دې کې څومره فایده ده مونږ خبر نه یو نه ګس خپه به مخکې کې او ښی خپه به وروستو کې د مسجد سره به د بیت الخلا معامله نه کوئ نن ټول مسلمانان پته ورته نشته دی ناخبره دي څنګه چې بیت الخلا ته ځي دقه شان مسجد ته را داخلي د مسجد سره د بیت الخلا معامله شروع ده چې بیت الخلا ته سړی دنده کېږي واشروم ته پلش ته د هغې ادب دا دی چې ړومبی به چپ خپه مخکې کې ور داخل بشي بیا چې تی کله راوځي ړومبی به ښی خپه رابار کې راوبوځي نو موږ چې مسجد ته را دنده کېږو نو چپ خپه مخکې کړو چې اوځو نو ښی خپه بار کړو نو دا د بیت الخلا معامله ده دا د واشروم آداب دی او تی د مسجد کې استعمال